او د خپل بابي سره په غلط کار باندې ونیول شو او دا مشر ور پاسېدو او خپل کشرې ور ډېر صاحب بې دردۍ سره قتل. لازم نه وایي چې دا واقع په کوم ځای کې شوي او څنګه شوي. ټول معلومات به زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. تاسو چې د دې معلومات نه مخکې عزتمن تاسو ته موږ دا یادګینه وکړو تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټالۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو دغه وروسته اوس دغه شانته ډېرې واقعې مخې ته راځي. نن څنګه په مالدان په شیرګر کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. سرلښکرنه سیدا جان د نو د شپږو بچو پلار دی. د خپل بابي سره یعنې د خپل د کشر ورور ښځې سره د میاشتې غلط تعلقات وساتل چې په دغه ښځې باندې خپل خاوند شکي شولو. ښځه راپاڅېده خپل اشنا ته یې ویلې یعنې خپل ریور ته یې ویلې ورته ویل چې دا خاوند په موږ باندې شکي شوی دی. دا مشرې ورور راپاڅېدلی دی خپل کشر ورور سره ګپ شپ لګولی دی. ګپ شپ هر څه چې ختم شوی دی د تمانچه راغوستې ده او دې ظالم خپل کشر ورور ډېره سخت بې دردۍ سره قتل کړو چې د دغه کشر ورور دغه د کشر ورور کاکي جان نوم و چې د ده دوه بچي وو او ډېر سخت مشرې ورور راپاڅېدو سیدا جان او خپل کاکي جان ګلالۍ ورور ډېر سخت بې دردۍ سره قتل چې عزتمنو د دغه زناور خپل هم شپږ بچي وو چې شیطان چې خلک له زورور شي نو بیا داسې کارونه راځي. که عزتمن چې خپله ښځه دې وه نو په بله ښځه باندې تا څه کوو. عزتمن د دې په اړه باندې ستاسو څخه دی چې دې سیدا جان ته دې اخر اوس کومه سزا ورکړل شي چې دا اوس پولیسو نیولی دی. زمونږ خپله دا اړۍ ده چې ده ته دې پانسي ورکړل چې سبا بل کس هم دغه شانتي کار ونه کړي. نو زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې اوس د ټالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.